بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو کتونکو، سلامونه احترامات. زه یم ستاسو ورور سجاد علي جی دې ټایم کې په ضلع بونیر علاقه چغرزي درګي چینو کې موجود ما دلته کې زموږ سره اے سی ګاګرا ساجد نواز صاحب راغلی دی. د هغو سره به خبرې اترې کوو د دې ځای په حواله باندې، د دې ځای د موسم په حواله باندې خبرې اترې به ورسره کوو چې د هغو څه تاثرات دي. ټولو نه مخکې ګرانو قدرمنو کتونکو ته السلام علیکم. ډېره مهرباني. زه ستاسو ډېره ستاینه کوم چې ستاسو په وساطت سره زه نن اهل بونیر سره دوی سره په رابطه کې یم. د دې موسم چې دی دا ډېر ښکلی دی او زه خو خپله څومره کسان چې دي د کې پي کې یا کوم چې د پنجاب نه راځي یا څومره سیلګران دي راځي او دوی سیل دپاره راځي، نو زه خو به دا ووایم چې د بونیر موسم د نورو ځایونو په حساب باندې یخ دی، ډېر خوږ موسم دی. دلته به تاسو چې راشئ او کله چکر راولګوئ نو تاسو ته به یخې اوبه میلاویږي، چینې دي، غرونه دي، شنه غرونه دي او ډېر سرسبز دي. خلک ډېر مینه ناک دي، پښتانه خلک دي، میلمنو ته هرکلی وایي. نو دلته د سیر و سیاحت ډېر زیات که وګورئ نو دلته مطلب د دې اپرچونټي ډېرې زیاتې دي او زه به دا وایم چې څومره کتونکي دي لرو ځایونو کې دي نو زه ورته دعوت ورکوم چې دوی راشي او د بونیر د ایکسپلور کړي. سپیشلی چغرزي ایریا چې دا نو دا ډېره د سیر و سیاحت لحاظ سره ټوریزم لحاظ سره دا ایکسپلور کول غواړي. زه خو تقریبا دلته مې یو 20 ورځې وشوې، اوس راغلی یم، پوسټینګ مې اوس شوی دی. خو سپیشلی چغرزي لومړنۍ دوره چې کومه وه هغه زما د چغرزو وه او چغرزي که تاسو کتلی وي جابو سایډ چې دی جابو بانګړې هغلته اور لګېدلی او زه هغې له راغلی وم. خو زه چې کله رالم نو دوی ما ته دلته سپیشلی چې کوم زما سره د محکمه مال کسان دي، پټواریان صاحبان دي، نو هغې ویلي چې جي دا خو ډېر لرې ځای دی او ډېر ټایم به لګي. نو ما ورته ویل چې دا خو ډېره خوشحالۍ خبره چې لرې ځای زه به یې ووینم، ایکسپلور به یې کوم. خو یقینا زه تاسو ته وایم چې زما چې هغه ستړې وه هغه هېڅ ستړې نه وه. زه په هغه ستړې باندې خوشحاله وم او زه چې کله لاړم نو یو داسې ایریا ما وکړه چې بالکل سرسبز وه. نو د بونیر نه خو زما کم از کم دا هغه ټایم سره زه چونکې پهله ځل راغلی وم نو دومره ما ته پته نه وه چې دې کې به دومره ګرینري وي، دومره دنګ دنګ غرونه به وي، چینې به وي پکې او غرونه به یې کم مطلب ما ته دا اندازه نه وه چې دا دومره سرسبز به وي. خو زه چې واپس راتلم نو ډېر خوشحاله رالم چې یاره دا ایریا خو چې کوم نه دا ایکسپلور کول غواړي او زما څومره ملګري چې وو نو هغوی ته هم ما دعوت ورکړو. زه چونکې دې نه مخکې چترال کې پاتې وم نو چترال ایریا هم چې دا هغه ټوریزم د هغې کې ډېر زیات مطلب دا دی چې ایکسپلور ایریا او ټوریست ډېر زیات راځي. تعلق ته کومې سیمې سره دی؟ زه خو خپله بنو سره تعلق ساتم خو سروس مې چې کوم دی نو کافي، مردان، صوابۍ، نوخار، پېښور، ملاکنډ او د غریزي علاقه کې تقریبا ډېر زیات کړی. اوس مې دا نیکسټ پوسټینګ چې کوم راغلی یم دلته بونیر. بالکل تاسو صحیح خبره کوئ. اوس مونږ یو کلي کچهري راغوستی ده 26 تاریخ باندې. هغې کې به مونږ سره ایم پی اے صاحب هم وي، ایم این اے صاحب هم وي، ډپټي کمشنر صاحب هم وي. ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ګاګره کې ده. او کومه خبره چې تاسو د روډ والا کوئ نو په دې کې اسیم چې کوم دی نو زموږ ډپټي کمشنر صاحب، سی ان ډبلیو او پی کې ایچ اے ولته ډایرکشنز ورکړي دي. د دې ځای چې کوم لوکل ایم پی اے دی، ایم این اے صاحب دی، هغوی هم ډایرکشنز ورکړي چې زر تر زره تاسو د دې لپاره دا سکیم جوړ کړئ، د دې ریوایول وکړئ چې دا کومې پیسې چې لیب شوي دي چې دا دوباره دلته راشي او په دې باندې کار شروع شي. آخره کې د بونیر او د تحصیلي ګاګرې عوام ته څه پیغام به ورکول غواړئ؟ اخر کې به زه دا پیغام ورکوم چې چونکې بونیر ډېر ښکلی ایریا ده، د دې ځای خلکو ته پکار دي چې ځای په ځای باندې ګندونه نه غورځوي او شاپر یې مونږ هسې هم بندي کړي دي، بایو ډیګریډیبل شاپر یې مونږ حکومت په دې باندې بندیز لګولی دی. نو حکومت وایي چې بایو ډیګریډیبل شاپر یې تاسو استعمال چې دا په خپله ختمېږي، هغه خپله قابل تحلیل دي. نو زه به دوی ته دا وایم چې ځای په ځای باندې ګندونه دا شی نه غورځوي او حکومت سره دې مرسته وکړي چې په کوم ځای کې زیاتې دوی سره کېږي هر یو ډپارټمنټ یې ډیولپمنټل ایکټیویټیز یي، سکولونو کالجونو کې څه مسله یي نو دوی دې راځي او بالکل د کم چارواکي چې دي، حکومتي چارواکي چې دي څومره چې دي د هغوی دروازې دوی دپاره بالکل کولو دي او موږ ویلکم کوو. دا